عزتمن مسلمانانو د قرآن کریم یو څو آیاتونه ستاسو په مخ کې تلاوت شول د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اقوال مقدسه ستاسو په مخ کې پیش شول. انسان د الله تعالی مخلوق دی، بیا په مخلوقاتو کې مشرف مخلوق دی. دا نور مخلوقات خالي د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي. دا لوی اسمان بلکې اسمانونه، دا ستوري، دا لمر سپوږمۍ، دا آب و هوا، دا غلې میوې، دا مرغان، دا حیوانان، دا ټول صرف د انسان د خدمت لپاره دي. انسان خدای باندې ډېر ګران دی، د خدای دغه نیات دی، پر ده باندې دومره غټ احسانات کړي دي. له انسان څخه هم الله پاک جل جلاله بعض احکام غواړي، د هغو دپاره پیدا کړي دي. په هغو کې کوم آیاتونه تلاوت شول یا کوم احادیث د دې موضوع متعلق دي. په هغو کې یو عبادت دی، ذکر. ذکر په عربي زبان کې ویاتېدو ته ویل کېږي. الله پاک جل جلاله و انسان ته مختلف احکام کړي دي، په خپله زندګي کې په دې هغه احکام عملي کوي. پرېښودل یې د انسان دپاره د دنیا او د آخرت تاوان دی. په هغو کې یو حکم د ذکر دی. ذکر الهي د خدای یاد، دا په عبادات کې هر عبادت دی چې په دې کې دا فرق نشته دا ذکر کول والا نر دی او کشر. دا فرق یې هم نشته چې بالغ دی که نابالغ دی. دا فرق یې هم نشته چې دی مسکین دی که سرمایه‌دار دی، دی د یو علاقې خان دی که یو مزدور دی. ذکر هر سړی کولی شي او پر هر سړي باندې د ذکر پابندي لازمه ده. او ذکر خدای تعالی داسې عبادت پس کړی دی چې د دانون عبادت دپاره یو حد معلوم دی، یو ټیم یې معلوم دی، یو کیفیت یې معلوم دی. اوس مونځ ته په پروت کې نشي کولی چې ناجوړه نه یې په ناز کې نشي کولی. په بې اودسه سړي اودس نه وي نو سړی بیا لمونځ کولی شي؟ نه شي کولی. لیکن د ذکر دپاره الله پاک دا قید نه دی کولی. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بيتنا اسمع بندگان ذکر کولای شي که دوی پر آس باندې پراته وي او که دوی ناست وي، که په هر حالت کې انسان دی. الله پاک دا شرط نه دی لګولی چې ته به خامخا جګ کښېنې، یا په قولیان کې درلې، یا به د رکوع او د سجدې په حالت کې بیا به دا ویلې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا نه دی ذکر. ته پروت یې هم ذکر کولی شي، قولیان یې هم یې کولی شي، که اودس لرې هم ته ذکر کولی شي، که ستا اودس نشته هم ته ذکر کولی شي. ذکر نشته حتی کې علماء کرام فرمایي که یو ښځه د ماهوارۍ په حالت کې ده، د ماهوارۍ شپې دي او یا د نفاس شپې دي، اولاد یې پیدا شوی دي، خو د لمانځه قابله نه ده، د روژې دا ښځه قابله نه ده، روژه نشي نیولی، لمونځ نشي کولی. لیکن علماء کرام فرمایي دغه خور نه هم یو ځای د لمانځه په ځای کې، د لمانځه په ټیم کې یا په بل ټیم کې د کښېني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې څخه حادثه ښځه هم نه ده باندې، د نفاس والا ښځه هم نه ده باندې. په دغه حالت کې هم الله پاک جل جلاله پر انسان باندې د ذکر پابندي نه ده لګولګي. د دې وجه سره وجه دا ده چې ذکر داسې عبادت دی الله تعالی له انسان څخه د هغه د کثرت مطالبه کوي. یعنې ذکر به ته ډېر کوې، نو ډېر څه کول بیا په بعض حالات پابندي، په بعض کې جواز، په بعض کې کول، په بعض کې نه کول، بیا خو ډېر تسلیس کېدلی.
ډېر په دغه صورت کې کېدلی شي پابندي نه وي ځکه پکې اودسیان کولی شي او داسې هم کولی شي په کور کې هم کولی شي په ناس کې هم کولی شي لو شروع دی ترېشل کوي په ترېشل د خپل غنم ور اچوه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ایو بزرګ واقعا کتابونه لیکلي دي دا زه یو مارکیټ ته ورغلم یو نوجوان هلک وي ډېر ښه سوداګر کېدلی راشتېږي راکاندي وایي تشیا ورکوه تشیا ورکوه ما څه مراقبه وکړه په یو آن کې هم ما دغه نوجوان له ذکر غافل نه ولري له ده ذکر جاري وي دکانداري کولی شي ذکر هم کولی شي ترېشل کوي ذکر کولی شي لو کوي ذکر کولی شي ټماټر مرچ خال کوي واښه سبا کوي ذکر کوه ته به څه لکه کړی پایل کوي تا به څه لکه موبایل شیان به وخت اچولي دي د دنیا چې کوم فحاش ښځې دي فحاش انسانان دي د هغو فحاشي ګانې دا په خپلو غوږونو اچوي د قیامت په ورځ باندې به یا دا سړی خدای تعالی راروان شي دا مس به ویلي کي دا مس نه دي دا به ویلي کي بیا به یې د ده په غوږونو کې ورته وي دا داسې دا ګانې راوړي نو اوس د قیامت په ورځ باندې زه دا عذر کولی شم چې زه ما خلاص ما په غوږونو کې د موبایل سپیکران مې ولول ګانې مې اورېدلې دا اوس خلاص هم پرکې کولی شم نو ذکر د الله تعالی جل جلاله په عبادتو کې داسې عبادت دی چې انسان یې په هر حال کې هم کولی شي او د انسان څخه ذکر خدای تعالی غوښتي دی ډېر یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای د ایمان والاو د الله ذکر ډېر کواس دی نو ذکر د خدای چې کوم دی د دې خو یو دا فایده ده چې ډېر کېدلی شي او د قیامت په ورځ باندې بیا د انسان ډېر حسرتونه وي ډېرې ناامیدۍ وي بیا هلته که ته در سره بیخي ډېر وزاړې نو هغه ناامیدي په امید نشي بدلېدلی نن سترګې لوڼې دي انسان عبادت کولی شي ته نن بلکل دا ذکر چې کوم دی په پابندي باندې کولی شي یا څوک جنت له لاړ شي یعنې ته خو دا یې زه جنت له لاړ شم جنت له بلال سے په جنت کې به د انسان حسرت د چی شي سړی جنت ته تللی وي د دنیا دا ګنده ماحول به څه کړي لیکن د انسان په جنت کې هم ډېر ارمانونه کوي ډېر افسوس به کوي کاش که زما هغه ټیم زما بې ذکره توب کې کما ما ورته کړی د ذکر والا اوقات چې کوم دي د هغو په برکت باندې نن و ماته په جنت کې کم کم مقامات د الله تعالی رضا ماته راوړي او خدای پاک په دا یوه ذکر باندې له ما څخه دون راځي شوی دي زما څه کورس پیل شوی چې کله ورځ به دغې غافله ګرځېدلم ذکر به مې نه کوئ نو له دغه مونږ څخه په عبادات کې یو عبادت چې دا ټیم موږ له هغه څخه غفلت کوو هغه ذکر دی وایي چې زموږ تمام عبادتونه ناقص دي نه مونځ دی نہ روزہ تو وظیفہ چند سلیقہ ہے نہ زندگی کا نہ بندگی میری بندگی ہے جو خان شاعر تھے یہ نہ زندگی کے قصد ہے میرے خدا نہ وہ بندگی ہے یہ سب کچھ تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یا جہاں مہربانی ہے کہ رضوی را کے کہ ربو را کے کہ رضوی کو را کے کہ غرم را پاس کے کہ بارم را باندې وکې کو باندې مړی را کے یہ سب کچھ تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے اس نے ازما خبر جوړ کړ تر ازما خو د زندگی کې خاص دا ذکر مکاوي هغه باندې کړی موږ مکاوي په صحیح طریقه باندې کړی روزه ټوټه د زکات حساب نه معلوم لا همسایګان سره سپاداسي زندگی ده سکه په کورا په پروتیس حاضر وکړي اختیار نه زندگی غیر کامل دي درشم دي پلان همسایګان هغه په عذاب دي بدو د مال والا زندگی ده لما خلق عذاب دي انسان اشرف المخلوقات د دنیا خلیفہ لغت خصن خلق عذاب خلیفہ په نور خلق ساتي هغه خلق څنګه عذاب دي ولکه موږ څخه د خدای ذکر څخه دي دا د عبادت دي او د قیامت پر ورځ باندې او انسان ته ډېرې فائدې ورکړي
او بیا الله پاک جل جلاله انسان ته یو قسم ګلاس ماکړ. الله پاک وایي يسبح لله ما في السماوات. تخمه اشرف المخلوقات پیدا کړي، عقل مو کړی دی، دماغ مو کړی دی، د قران کریم رنګ ښایسته کتاب مو کړی دی، د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام رنګ نازک هستی مطابق راغلي دي، د موږ ځای باندې علماء تفسیرونه دي، تبلیغات درلودي دي، تاسو په دې کې خلاص کړی دي. او ته مکلف مخلوق یې، ستا لپاره منزل د دنیا پیدا کړی دی، ستا لپاره له یوې روزې تر بلې روزې پورې جنت ښایسته کړي، تحمدوی نازلولی مخلوق یې. عجب خبره ده، الله پاک یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض. زما تسبیحات یایي هغه ټول شیان که عقل نه لري هم، که فکر نه لري هم، که سوچ نه لري هم، که مکلف نه دي هم، که جنت له نه بیایم هم، یوه ګناه نشته. 24 ګنټې زما په ذکر کې مشغوله دي. زما تسبیحات یایي ما فی السماوات وما فی الارض. په اسمانونو کې څه کائنات دي، که لمر دی، که سپوږمۍ ده، ابر بانو خلقهمه خورشید در کارن الى اورز ده، که میاس ده، که اسمان دی، که ستوري دي. سادي صاحب فرمایي در کارن هغه په کار کې لګیا دي، د الله ذکر کوي، د خدای تسبیحات یایي. شرط د انصاف نه باشد کہ تو فرمان نہ بری نہ داد انصاف شرط نہیں. ایک کائنات خلیفہ ایک اشرف المخلوقات انسان ستر خدای فرمان نہ بری. خدای ذکر نہ کہتے ہیں، خدای ذکر کو تا کڑی گاڑی کے، خدای ذکر کو تا گالیاں نہ کرے، خدای ذکر کو تا فلمان شنو کر، خدای ذکر کو تا کچھ پر ڈرامے جوڑے. نو دا انسان څنګه دی الله پاک جل جلاله انسان ته قسم قبول کی یسبح لله تسبیحات یې د لوی خدای ما فی السماوات وما فی الارض. سپنځه کې شیان دي او اسمانونو کې شیان دي. الملک سره بیا یې الله دې سو الله لوی ذات معلومات کې دا کړل. الملک الله جل جلاله څنګه د ټول کائنات د دنیا او د آخرت د تمام مخلوقات باچه دی. سیسرای بیا لا شرط باچه وي او ټول مخلوق ولته مجبور وي، نو د دغه ذات بیا سره تسبیحات نه یایي، ضرور نه یایي. او القدوس او خدای دا ذات هم دی، دی نه دی ستا و تسبیح ته مجبور وي. که تا د خدای پاک تا د خدای پاک له عیبو څخه پاک دی، بس بیا به نو دی پاک که تا نه دی پاک دی برکت نه ځان دی. داسې نه دی. القدوس الله پاک جل جلاله فرمایي زه پاک ذات یم، زما په ذات کې یوه کمي نشته، صفتونه مې هم پوره دي، کمالونه مې هم پوره دي، دا به ستا نیکبختي وي. سته زما تسبیحات یایې ته به کامیابه شې، که د خدای به هېڅکله د بیا تا هم پوره وي. حدیث پاک کې راځي که دا د ټول دنیا انسانان نه در ښځي دا اشقا قلب یعنې پر بدبخته زړه باندې جمع شي. ساته دنیا کې بدبخته سړی دی، دا ټول په دنیا انسانان څخه دي، داسې بدبخته انسانان چې جوړ شي 24 ګنټې الله پاک ته بد رد یایي د خدای تعالی په خدایي کې د سپین ورته کمي نه راځي. او که بیا دا د ټول دنیا انسانان نه ورسوځي دا راجمع شي علی اتقا قلب پر پرهیزګار زړه باندې. یعنې ستا په دنیا کې څوک پرهیزګار انسان کېدلی شي، دا ټول انسانان دا رنګه دیندار شي، دا رنګه ذاکرین شي، عابدین شي، صالمین شي، د خدای عبادت شروع کړي. نو حدیث پاک کې راځي چې خدای تعالی په خدایي کې د سپین ورته زیاتوب نه راځي. القدوس الله جل جلاله څنګه دی بیا ما بیا تا پوره دی. دا کوم عبادتونه چې کومه تا پس کړي دي په دې کې زما ستا خپلې فایدې دي. او العزیز الله تعالی جل جلاله څنګه دی دا زبردست ذات دی، زورور ذات دی، دغه کائنات په نور بدلولی شي. دا کرونا یې بیخي کښته یې کړه، الله پاک داسې چټکان کولی شي ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده. الله پاک دا ستاسې پیدا کېدل د ټول انسانانو او دا ټول انسانان بېرته ازموینې کول دا ما ته ټولې اسان دي كنفس واحده. ماښام په ستا کې کښته پیدا شوی وي، په کلي کې پیدا شوی وي، څه مشکل خو به نه وي، مشکل الله به پیدا شي. الله پاک دا ټول انسانان ختم کول
دا ګډ انسانان پیدا کول دا ما ته دوی ټیم له هم وایي چې یو بزنس پیدا کړي هغه دوی هڅي او الله تعالی دا کوي چې دا انسانان ټول انسانان بدل کی ثم لا يكونوا امثالكم الله پاک هغه زبیاتي خلق پیدا کوم دا ستاسو څنګه ناشکر او دا ستاسو څنګه د فکر او د ذکر هم دی 24 غنټې کتاب باندې د سره ورځ د تیر په خندا کې شپه په خواب ادرانه باندې ورځ د تیر په خندا کې شپه په خواب خدای به کله یادې خانه خراب دا خدای کوم ټایم چې یا کوي دا خدای د ذکر محمد تاسو یې وي دا سحاب په ټیم کې سپېدې راوصلي تمام مرغان چې کوم جگہ د خدای ذکر کوي حیوانات د خدای ذکر کوي مرغیان په ذکر کې مبتلا دي تذکر د مراوخه کې موږ ذکر کوي یا د مفهوم د ذکر راوځي یا زه اشرف المخلوقات زه د کائنات خلیفه یم دا به ډېره بیکار خبر نه وي سړی به سوچ وکړي ډېر په خدای باندې ملامت کوي نو الله پاک جل جلاله په بل ځای په قرآن شریف فرمایي فسبح باسم ربک العظیم الله پاک د دنیا څخه اول نمبر انسان دی خدای لوی دی خدای اعلان دی لوی هستی څخه ولا دا امام الکائنات دا فخر مخلوقات محمد صلی الله علیه وسلم اخری نبی دا په ګډ انسانانو کې خدای اعلان دی اول نمبر هستی څخه ولا محمد علیه السلام ذات برکات او نبی علیه السلام څخه دی دا خدای بخښنه دی الله پاک جل جلاله د قیامت ورځ باندې ورته مقام محمود کوي د جنت چادر په لاس ورکړي دي دا دروازه نه خلاص کړي د مور زوی و جنت د نس دروازه دا خدای دې غټ نازولې په عمر او دا پیغمبر ته الله پاک جل جلاله حکم کوي امر کوي فسبح اسمع حبيبك غافل كلمه تسبيح بكير تسبيحات وياي باسم ربك العظيم څنګه کوي په نامه باندې د چا د رب دا تسبیحات څه لازم وو وجدان سزستا رب د رب معنا ده علماء کرام فرمایي د رب معنا کې درې شیان داخلي رب وهغه ذات ویل کړي چې هغه له عدم څخه شیان پیدا کوي دا دنیا یو شی هم نه وي دا کائنات یو شی هم نه وي بیا الله پاک جل جلاله لنیستی څخه ځان پیدا کړ ته هم پیدا کړ اسمان ځکه ډبرې اوبه دا ټول شیان الله پاک لنیستی څخه پیدا کړ نن سبا خو خلک ودا ساینسدانانو ته ودا ډاکټرانو ته ودا انجینرانو ته ودا دوی ډېر رسېدلي خلک یې مړه جهاز یې جوړ کړي ریلوې ګاډۍ یې جوړه کړه او د شمسي پلانري باندې موټران چلوي او پلانای شی یې جوړ کړي پلانای شی یې جوړ کړي بېشک یې جوړ کړل بلا شک نشته لیکن جوړ کړل چې جوړ کړل اوسپنې له المونیم څخه له پتل څخه له ژورو څخه له سونې څخه له چاندي څخه له سنگ مرمر څخه له اوسپنې څخه دا اوسپنه ډاکټر صاحب لکه مخابرات وایي انجینر صاحب ساینسدان صاحب دغه شیان لکه مخابرات د دوی په کور کې د سټاک پروت وي تاریخو غوړو څخه راوستل د دا موزیک څخه راوستل د تیلو دا ذخیرې دي د اوسپنې هم ذخیرې دي د سونې او د چاندي هم کارونه دي دا شیان د الله تعالی پیدا کړي شیان دي هغه سره ټک وهل بیا جهاز جوړ کړي زیاته سے زیاده موږ ورته ساینسدان ته پښ ویلی شو پښ په اصطلاح کې خلک څه پوښتنه او ته داسې له خدای سره برابرې داسې کوم دی دوی غټه کارنامه کړې ده جهاز غټه کارنامه زما خدای کړې ده اوسپنه نه ولا پیدا کړه تیل نه ولا تعالی پیدا دا یو ځکه ده په یو ځای کې پټرول پیدا کړ په یو ځای کې اوبه پیدا کړ په یو ځای کې ګوګل پیدا کړ په یو ځای کې زبرخ پیدا کړ په یو ځای کې پلانه شی پیدا کړ دغه ځکه ده الله پاک جل جلاله په دې ځکه چې ستاسو شیان پیدا کړی دي دا اصل کې کمال ورګري نو هغه په ځان ته ورګري چې یو شی نستلی به هستی کیوا دوه چې یو شی نستلی اوس هستی سوی او د دې شی بیا ضرورتونه هر شی پیدا سي د خپل ضرورت مطابق دی شیان وایي مثلا شنه ماشوم پیدا سو
سنوب کې ماشوم پیدا شي ستاسو دي غاښونه یې نشته غاښ نه لري که دغه غاښونه ولا نه کومه ورته په دغه خولې دی ولا غاښ دې لري نه دوی تلای نشي شي نه لري دوه کاله دوی دغه ناس دي شي هم نه لري کې په باندې بدلې وي ترزاد سکېدلې وي یو شی په خولې وي او دغه ماشوم څنګه نه معدوم وي الله تعالی پیدا کړي چې پیدا کړي او دغه ماشوم دغه د معدې مطابق د نسل مناسب خوراک ضروري وي دا خوراک به ودته وسله ورکو مور هریان پلار هریان دانی هریان ډاکټر هریان د ډاکټر موجوده خوراکونه د پر معده ته سبب نه کیږي درش په تقریبا دا ماشوم خوراک نه کوي د مور په هم هغه ټول بروالي یا بروالي الله پاک رب دی ها ولا پاک د دې ماشوم معده معلومه ده د دې ماشوم چې اوس په د معده خوراک څنګه وي هغه د مور وینه وره دا د مور د حیز وینه څنګه ده په میاسس په ډیره راغله دا سټاپ سي باندې سي د مور راسي ماشوم په نس کې راسي نو وینه باندې سي یا هیڅ نه وینه راځي ماوالي نه راځي دا د ناموس کومه غونډې ده دا د دې کنکشن د دې د مور سره ملاوي و دې ته پایپ لګیدل دي تناس د دې دا هغه وینه سم ته جوړ کړو د ماشوم نس راځي نو یو ګنده وینه ده خراب وینه ده د دنیا ماحول اوس بدل شي هلته یو ژوندۍ ولا اوس بل ژوندۍ د نس صفایي ضروري ده مدریم تاسو په دې دا څه سکیم دي اناګانی دا بالغ د جناب ورکی یا وړي ورکی تاسو په دې شپې کې د نس صفایي بس ولکه هغه جراسم لکوي سره مکسي کې ناس دا ماشوم به نه وسی ورکی و دې ته ویل کېږي را درېش په ماشوم باندې له دوی ګره فرق راځي کته ورته دې ته نه کی کتاب کې دې نه کی لکه سره ودته دوشيان الله تعالی د مور په ناس کې ذکر دي دسی هغه ته خو لیک ورکې دي ضروري دا ځورشان د سکه د یو علم دی دا ته چیرې ده تاسو سکول وي مدرسه ولا اقرا ولا یو تربیت ګاوي د څنګه دا ځورشان ذکر دوه شی الله پاک ودته تروان ذکر شي خلل لاري بیا دې غالب شکاري تنویر هغه نور تعاون نه سکوي دا دوشيان چې دغه د بقا ضمانت کوي الله پاک جل جلاله تر دې په نس کې یره ګذر بیا دغه د پاره دا چې یو دالو د سپړل کې ته په باور کې سیبان سپړل مربان سپړل روټي سپړل سالم سپړل الله پاک جل جلاله دغه د مور په دوه توري کې تاس پیدا کړ من بين فرس ودم لبنا خالصا صادقا للشاربين تقوي فدي لا روان كده حيوان لدي هم لوين سرا لغان سرا روان دي پیسې باکړي د پربل خوا باندې وینه پربل خوا باندې دا د رب ما سره وسو کولای او رب سنتي ځکه الله پاک یې مال عدم ته کښنه ماشوم پیدا کړي زجر مواره د روزي روزي څنګه روزي دا پیسې کوم دي د مور په تیکی دا نگرم دی ندیر ساری دی و دی کی بڑا مکس در و دی کی آغا تمام شیان مکس دی کم ویٹامن دا انسان دا بقا دا پارا انسان کی اوسپین ہمستا دا انسان کر اوسپین کم سی بیوی لکملی انسان کی خار ہمستا انسان یو عجب دنیا دا سگر تاکی که کیدار مدلر رلی ډاکټر زینا صاحب د څه ذکر اسفلا ولې د ژوندۍ لري څه سره دي دوه د په ټول د صاحب د ډاکټر نه د نور زیات مدا انسان کې په لکاو ربونه دي کسان دي کوم د سیم ده هغه ډاکټر زینا له ماهر ده نو دغه د دماغ او صبر نو ډاکټر دی نو دا د انسان د دنیا یو شنه کائنات څخه په پیدا کړی بیا دا په د انسان تمام ضرورت کوي بیا چې د دې څخه کیږي بیا بل تاسو ټول انسان ویږي دا د توحید ربوبیت یعنی خدای پاک پیدا کوونکی د زمون خدای پاک ساتونکی د زمون پیدا کوونکی ما نزله ولا زه هست کلم خبر کوم نو نه کی ته نه کېدای
اوس په ماته دا ون صاحب یو ګلاس سړی وګرا کی نو په مخ باندې درې واره باندې ته السلام علیکم هغه ما باندې اته ستګي بچا ته شوم استخار کیو ماته سپینه ډېر یو ګلاس سړی وګرا زه په خوشاله نو دا تاسو سره نه ستګي خبره هسته کړ بیا یې په توګه د کماندي څوکا بیا څه وخت انسان غذا بدلږي مستقبل راز هله کوړی کاږي بل ذکر چې راځي بل اوس مولوی ستري په دا شی باندې سوچ وکړي دا د الله پاک جل جلاله د تربیت تقاضا ده بیا تر یو ټیم پورې الله پاک کې شی نو یې تر ټیم پورې لکه درخت نو یې زیات بیا نه وي انسان نو یې بیا وګرځي بیا زوال کوي دا ټول کارس کوي و دې ته ویل کېږي نو الله پاک او نبی عليه السلام د سره ذکر څنګه کوي یعنی یو سوال کېدای شي ولې صاحب ذکر په ډېر کو نو څه پورې را باندې د خدای پاک څخه ذکر ډېر کو الله پاک د ذکر د کولو وجه په دغه آیات کې وایي فسبح وایي نو چاته د ګډ دنیا اول نه باندې سره ها نو ساده کې ذکر کوه زما څه زه کوم دې مثال دا الله په دغه الله پاک فسبح اسما ګرانه نازولې جنتی د جنت سردار د کائنات امام طبعا ذکر کوي فسبح باسم ربك او واجب السيل د ذکر کول زستانات رب کل من اسلام پیدا کړي راو ورزله الله عباد د هم ساتل تاسو ستو کمال تر سره تر مو په ذکر نه زدا ساتل او بیا کده سره دا خبره استاوزو ته وګوري دوه خبر دا ده بیا څه نشي دا کړی ها پکاته سره له نو ذات ځخه له زوړ ذات ځخه سره وګوري اوس دا پولیس والا په موږ قانون باندې کې د پولیس والا د څه شهر پولیس والا د پولیس والا که څه وځي دا په سره کې یقین سیوا نه راوځي کنه راوځي کله په ورو باندې روان څنګه روان دا خبر دی د پولیس د شاس کوم دی بیا یې سېټور شاده دی ټول د ټول صاحب شاو ثانا ده د طالب شاده اس کې د طالب یو جیلان دی یو طالبان ولدا قسمت پر نصیب کړي بیا موږ سوچ بیا دا نه کوي نو دکاندار دا بیا ویني حالان سترګې نه ځکړي دکاندار کې سترګې نه ځکړي اخالي څو ورځې بده وجه تواجی یا په دې څو څو ورته کې ماده بس بالا اسمانه نه دي لیکن ګر خلق قانون د دې کې نه دي سره دي بیا د شي ده هغه په شپه د هر ځای ورسې رسول علي څه کوي دا د لوی خدای څخه الله پاک کې تاسو سره ما ده رسول الله العظیم فسبح باسم ربك العظيم ونبي الاسلام الله پاک یې ته تسبیح کوه ستاسو رب څنګه کوه په توګه ستاسو دوام څنګه کوه تاسو دې لوی دي تاسو دې وسلای شي تاسو باندې کرونا را وسلای شي تاسو باندې مخام را وسلای شي تاسو بیماری را وسلای شي تاسو په داخله فعالولای شي د بل په ضرورولای شي کوم تکلیفونه چې هغه روان باندې تاسو را وسلای شي لیکن که خلاصه نو په چا خلاصه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه في كل روايات لذكر متعلق فرمائي وما تقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والاكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله ويا ابو هريره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ذاك المسك ولا غير فانها من كنز الجنه ذات الجنه خزانه وخير خزانه کزو ستا ته وایم ستا ورچاو نیک ستا لس فوټه مځکه ووهې لس فوټه بعد تا له مسؤلیت کار نه راځي نو په دا باندې په جنګون ویس که به نه ویسي داسې روان صاحب نه دی لکي هغه تاسې څوک یاست دا کانزه راباسي بیا که هغه دا خلاص بیا سردا صاحب نه رالکي بیا ملک نه رالکي بیا یو مسازک نه رالکي دا غونډې کې زموږ تاسې څوک یاست چې څوک کومندان راخیستي
ښکاره خبره ده حق یې هم دی نو دا د جګړې خبر وي که بل ستا پیغمبر ورته ته یایي لا حول ولا قوة الا بالله دا کلمه دا د جنت د خزانو څخه یوه خزانه اوس که د انسان پر دو خبرو یقین نه راځي بیا خو اوس خپل ایمان هم غور وکړي زما پیغمبر وما ته کوم هدایات راکړي او زه پکې وفادار زه ګاڼې هغه یې د جنت خزانې دي زه ګاڼې دی هغه یې د جنت خزانې واخلي زه کافرې غاړې کوم هغه یې د جنت خزانې دي ما ورته د شپه ټایپ ته ډولې وي غربت مشیان اچولي وي او بیا مکحول رحمه الله فرمایي فمن قال لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا اليه کچا لا حول ولا قوة الا بالله او دا الفاظ هم سوویل ولا ملجأ من الله له خدای څخه خلاصون نشته له خدای څخه ځان نشي خلاصولی که له خدای ځان خلاصوې په ذکر به خلاصوې له خدای په ذکر ته بنځئ بعد دخلنا لفناء كشف الله عنه 70 بابا من الصبر كذا لا حول ولا قوة قدر الفاظ كان سريوه إلى الأقدام جل جلاله أولياء قسم بمارياني ضررنا لدى شريرك أدناها الفقر أدنى تكليف سكردين هذا السكير ده سأقول پریشان ہے کرونا راغل انہوں ارتباہ کرو زبا جنان ارتباہ کرنے کا داتش نہیں اور دا فقر بدهم لنسي او اجا قسم بیماریان دولة تدخل لنسي وس لا حول ولا قوة دا ناس ضد چانا نسا انزل صوابات سوي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تسبيح واخصي انزل صوابات وين بياكشينا شنو يقول دعا وكر وما دفار هم دعا وكر نزال دفار هم وكر لبيماريان دفار هم وكر ان شاء الله لا تبع بذكر المسائل حكي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اذا تنذكر من السلدة كلمة تمجيد هو إلى فدا ټیم کې د الله پاک په عرش کې د دغسې تذکره شوې فلانی د فلاني زوی دا یو خالق په مسجد کې ناست وي ویل یې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د الله په مجلس کې یاد کړئ چې خبره الأصحاب ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلوار صحاب سلوار ما شاء لا إله إلا الله لكامت كورز ما يسترى شيء مصبر دار لو بلد لك رسول الله سلوار لا إله إلا الله وقت مشكلة خبر كيما نواري لا حول ولا قوة ده هر مرض علاج دي ده كورونا علاج هم دي ده هر شيء علاج دي او دا نذكر دي دا نو ذکرونه د چازده وي یا د یو پیر څخه بیعت کړی وي هغه د ذکر رسول الله د پابندي باندې کی او چا بیعت نه کړی دا مسلم تسبیحات کم سے کم پکار سپر مسلمانانو د پابندي شروع کی خاص طور په دې مشکل وخت کې دا د پریشانی په وخت کې دا په انسانانو کې په کورو کې پراته دي بیماران په هسپتالونو کې ځای نشته ملک پریشان علما پریشان مدارس پریشان د تبلیغ مراکز بند توای کوم یو مثبت په زموږ باندې راغلی او د دې آسان علاج نن مدامن بیان کی زما په نس باندې دا راځي مثبت ذاکرین ذکر شروع خاص طور مسنون تسبیحات کې دي یعنی سلوار سحر او سلوار ماشام استغفار کې دي د دې پابندي شروع کوم خلک استغفار یې الله پاک عذاب ورکړي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه مختصر استغفار هذا تبديل مختصر بي او سلوار كم سے کم درود شریف ذکر دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه وسلم يقضوا الفاظ ماني جاء لا منزل ولا درود كلمة كمل ثاني رزق اللهم صل على مبارك منزل سيدنا ده هم من الزاي ده سلوار سهار سلوار ماشام پابندی شروع کردی سلوار استغفار او سلوار ذکر دی کلمه تمجید یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سلوار دا کلمه وید علماء کرام فرمایي لیکن قیامت پر ورځ باندې دا سړی
دنیا کې ولی نه شوي لیکن د قیامت په ورځ باندې که دغه اذکار په پابندي باندې چا سهار او ماښام کول د قیامت په ورځ به انشاءالله د دغانې د وجه په کې رسېږي خدای دې رانصیب کړي